دا اوس اسلام آباد کې سو اے پښتنو ولی بیځه غیرت ناره لګوي دغه دا زندگی په دین کې تیر کې کنه تبلیغ سره ورشه مدرسې ته لاړ شي مور پلار خدمت وکای نن ورشه هغه کورونو ته چې چانه بچی پاتې شله اسلام آباد نه لاشونه رااله په کور کې نه لیډر دی نه بل څوک سر ته قمور ناسته جاړي هغه پلار ناسته جاړي هغه لور خور ناسته جاړي هغه خزه ناسته جاړي تازه ګستا لیډر اوس ناراضي ابدي مسافر شو آیت اسلام لپاره تللی وي ته ختم نبوت لپاره تللی وي ته صحابه کرامو د عظمت لپاره تللی وي ته صرف خپل لیډر بچ کولو لپاره تللی وي هغه لیډران چې ټول عمر ته الله نه لري کړي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري کړي ستا په زړه کې د مدرسې نفرت اچولې ستا په زړه کې د خانقاه نفرت اچولې ستا په زړه کې د اهل الله نفرت اچولې تیرې جماعت نه لري کړي ستا جبه هر وخت غیبت ستا سترګې بدې ګوري ستا غوږونه بد اوري داسې لیډرانو لپاره تاسو ځان وجنئ اے پښتنو دا لاس تر ته داسې کوم او پیژنئ ځان او پیژنئ دا مونږ کوم طرف ته روان یو مور و پلار به په کور کې جاړي رور سره زما جنگ دی تر سره زما جنگ دی تربور سره زما جنگ دی جنگ په جایدادونو باندې دمره نه دی جنگ په مال و دولت باندې دمره نه دی جنگ دین لپاره نه دی جنگ لیډرانو لپاره دی دا زما لیډر دی په تندرې ولای هغه لیډرانو پسې شي چې د کومو لیډرانو د سر نه تر پو پورې محمدیان ښکاري چې ستاسو ایمان نه بربادی بس مونږ دا دعا بیا به کوو الله پوهه نشله ستا بندګان دي په تهجد کې مې ولا دعاګانې کړ دي په خانقاه کې مې ولا کړ دي علماو ته مې ویلي تاسو ته به ویم څومره زمونږ دا رونه دا زمونږ ملګري دا پښتانه دا الته شهیدان شوي دي کریم ربه د ټولو کامل بخشش و مغفرت وکړي او چې کم پکې زخمیان دي کریم ربه د دو مدد وکړي او د دو صحتونه دو ته ورکړي او مزید داسې غلطو لارو نه غلطو کارونه الله مونږ به دا ټول بچ کړي قسم دې مې تر باندې خوږیږي زوم پښتون پرېږده دا د رستو خبرې دي مسلمانان خو یو کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو کنه ولې به ځان ترس نه کوئ ولې موږ ځان برباد که بس ځان وپېژنئ مه ځئ د غلطو لیډرانو پسې مه ځئ د غلطو خلکو پسې د علماو نه د مور و پلار نه ډېر ستاسو خیرخواګانې څوک نشته هلته چې کوم حالت و موږ نه تپوس وکئ داسې هغه څه شله هر ځل لیډرانو تختی او دغه مظلوم عوام غریب ولس دا به هلته چې دی دا به ډنډې خوري دا به هلته ځان دغه کوي پرې جومات کې ناست یم که زما به نور څه مفاد دي به دغه درخواست مې راوړی دی دا به زه کوم اوس څوک ماته څه وي ودي بدې ردې لاته ووایئ او زه به انشاءالله علماو ته به ویم کې بیکې کې دا آواز اوچت کوئ د دې ولس ته مینت وکئ مه کوئ په ځان ترس وکئ دا چې کم لاړ دی به الله له څه جواب ورکوي ولې زه په دین قربان شوم زه په ختم نبوت قربان شوم زه په ملک قربان شوم په څه قربان شوی ته نن د پښتون روزانه هرې میاشتې کې روان دا صوبه څه ده زه پښتون یم پنجاب کې پاتې کېږم قسم د ډمې جاړي دننه په تهجد کې دعاګانې کو یا الله ولې دا زمونږ قوم برباد شو او خاص کر پښتون په هر ځای کې بربادي کې لګیا دی هر ځای کې دی بیزه جوړه ده د قربانۍ بس کې د خدای خاطر وکړئ منت درته کوم ځوانانو خپل الله سره تعلق جوړ کړئ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره تعلق جوړ کړئ نن لاړ شئ هغه ځوانانو کورونو ته چا نه مور